إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دا سورة یوسف په ترتیب جمعی باندې 12 نمبر سورت ده او په ترتیب نزولی سماوی باندې 53 نمبر سورت ده. د سورة هود نه وروسته نازل شوی ده. د دې سورت ربط د ما قبل سره دا ده چې مخکې قصص الانبیاء او دلتم د یو پیغمبر قصه بیانېږي، د یوسف علیه السلام او د یعقوب علیه السلام. دا دواړه پیغمبرانو. او د دې صورت موضوع ده اخبار النبي صلی الله علیه وسلم ببعض المغیبات. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکول دي په بعض غیب باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را الله اعلم بمراده بذلك تلك آیات الكتاب المبین. پدې کې مې مخکې یو ځل تفصیل درته کړو، اجمالاً بیا درته معاد کوم چې د تلک په مشارون الیها کې دوه احتمال دي. یو احتمال دا چې د تلک د پاره مشارون الیها قرآن تلک دا قرآن، دویم دا چې مشارون الیها ورته صورت شي تلک دا صورت. په دې دویمه توجیه اعتراض راځي چې کله تلک د پاره مشارون الیها قرآن شي نو قرآن قدر مشترک دی، په بعضو په کلو ټولو اطلاق کیږي. نو د قرآن ذکر خو مخکې شوی دی، نو په تلک ورته اشاره صحیح شوه. خو که تلک کې اشاره دی صورت ته شي نو د دې صورت ذکر خو مخکې نه دی شوی، نو څنګه په دې تلک دی صورت ته تاسو اشاره کوئ؟ تاسو ورته جواب ورکئ چې صورت ته اشاره وشوه اگر چې مخکې نه دی ذکر شوی، نو تنزیلها منزله المتقدم، تنزیل پکې وکړه. دا صورت نازل کا په منزله د المذکور، لتنزیلها منزله المتقدم، نازل کا په منزله د مذکور او متقدم. دا یو جواب. دویم جواب دا دی چې په تلک باندې اشاره دی صورت ته ده، نو دا وجودی ذهنی د دې صورت نازل کا په منزله د وجودی خارجي او په تلک ورته اشاره وکړه. بیا دا تلک اسم اشاره د بعید ورته ولې مستعمله شو؟ ځکه بعد رتبی پکې ده، نو بعد رتبی نازل شو په منزله د بعد مکانی. نو تلک اشاره یا د قرآن ته ده یا صورت ته ده. آیات الکتاب، په کتاب کې دوه احتمال دي، یا د کتاب نه قرآن مراد ده او یا د کتاب نه صورت مراد ده. نو دوه چې په دوه کې ضرب کې څلور بکیږي، نو څلور وړه معناګانې بکوي. تلک دا قرآن چې ده، آیات الکتاب دا آیتونه د قرآن دي. المبین، نو بیا به فائدہ په المبین کې راوځي. تلک دا صورت چې ده آیتونه د صورت مبین دي، یا تلک دا صورت چې ده آیتونه د قرآن مبین دي، یا تلک دا آیتونه د قرآن چې دي. نو بعضې به بیا مرادوي آیتونه د دې صورت مبین دي. المبین، مبین کې دا دوه احتمال زده کړئ، دا په هر ځای کې جاری کیږي. یو دا چې المبین لازمی شي د ابانه نه په معنا د ظهره، او دویم دا چې مبین متعدی شي په معنا د بینا یعنی اظهره. نو که د ابانه نشي په معنا د ظهره نو بیا دا لازمی ده. آیات الکتاب المبین یعنی الظاهر امره، داسې کتاب ده المبین یعنی الظاهر امره چې حال ظاهر ده، یا الظاهر فی کونه من عند الله، پدې کې چې دا من عند الله ده پدې کې دا ظاهر ده، یا الظاهر فی اعجازه. او که مبین د بیان نشي په معنا د اظهر سره شي ظاهرون کې، نو دا بیا متعدی دی، بیا ورته مفعول حذفوي. المبین یعنی المظهر لما فيه من الهدى، ظاهرون کې د هغه څه د پاره چې په دې قرآن کې دي چې هغه هدایتونه دي. انا انزلناه قرآنا عربيا، بشک موږ نازل کړی دا کتاب. انا انزلناه قرآنا عربيا، دا صفت د پاره د دې کتاب د په اعتبار د شرف اضافي سره. مخکې آیات الکتاب المبین شرف ذاتی پکې ذکر شو، او او شرف اضافي پکې ذکر کیږي چې انا انزلناه، ما نازل کړی دی. منزل جلیل دی، لوی ذات دی، او جلالت د منزل دا جلالت دلالت کوي په جلالت د منزل په طریقې د برهان علم. انا انزلناه، بشک ما نازل کړی دی. هو ضمیر دی کتاب ته راجع دی. نو که د کتاب نه مراد قرآن شي نو بیا خو مسله ظاهره ده. انا انزلناه، موږ نازل کړی دا قرآن. په کتاب کې دوه احتمال او کنه، یو احتمال دا چې د کتاب نه قرآن مراد ده، او دویم احتمال پکې څو چې د کتاب نه
صورت مراد ده. نو ان انزلناه ضمیر کا کتاب تراجی شي په معنا د قران سره، نو بیا خو څه اشکال نشته. موږ نازل کړی دا قران عربی مو نازل کړی دا کتاب قران عربیه. او کدا ضمیر کتاب تراجی کوي او کتاب په معنا د دې صورت سره کوي، نو ان انزلناه ما نازل کړی دا صورت او دې صورت ته به قران ویل شوی دی. نو تسمیه د صورت په قران راغله. د دې وجه دا ده چې قران اسم جنس دی، په قلیل او په کثیر دواړو اطلاق کیږي، نو بیا هم څه اشکال نشته. نو که ضمیر کتاب تراجی شي او کتاب نه مراد قران شي، نو بیا خو تسمیه په قرانن باندې بدیهی ده. او که هو ضمیر صورت تراجی شي او قرآن ورته تسمیه شي، نو دا قرآن اسم جنس دی، یقع علی القلیل والکثیر. ان انزلناه نازل کړی دا کتابم قرآنا، دا قرآنا منصوب دی بنا بر حالیت قرآنا عربیه. ګوره قرآنا منصوب دی بنا بر حالیت، حال دا چې دی قرآن دی او دا حال موطئه دی، حال موطئه للحال التي بعدها چې عربیا دی. حال په و قسمه ده، نو دا حال موطئه ده. توطئه او تمهید جوړي د پاره د دې ورستنی دویم حال چې عربیان ده. نو قرآنا عربیه، نو که حال موطئه کوي نو بیا تعویل بالمشتق ته ضرورت نشته، ځکه دا مقصود نه ده. مقصود د ورسته عربیان ده، نو چې مقصود نه ده نو قرآنا د مصدر وي او د مصدریت سره د حال وي. تعویل بالمشتق پکې نه کو، د دې مصدریت سره حال ګرځو، ځکه حال موطئه دی او حال موطئه تعویل ته ضرورت نه لري. او که تعویل په مقروءن تر نه وکي، نو بیا به حال غیر موطئه ګرځوي، عربیا به بیا ورته صفت ګرځوي. ان انزلناه نازل کړی دا کتاب قرآنا مقروءا، تعویل پکې کو. عربیا داسې مقروء دی چې عربي دی، مقروءا عربیه لوستل شوی دی په عربی ژبه. بعضی علما فرمایي چې قرآنا عربیه دا موصوف صفت دی، موصوف سره د خپل صفت نه دا مجموعه دا د هو نه بدل دی. ان انزلناه دا هو مبدل منه، او قرآنا عربیا دا ترې نه بدل. نو ما نازل کړی دا قرآنا عربیه. دا اخیری توجیه ډېر اسانه لګیږي چې هو مبدل منه کې او قرآنا عربیه دا موصوف صفت ترې نه بدل کې، نو تقدیر د عبارت بدای چې انزلنا قرآنا عربیه، مونږ نازل کړی د قرآن عربي. د عربیا معنا څه ده؟ منصوب الی العرب. عربیا یعنی منصوب دی عربو ته. په کوم اعتبار ورته منصوب دی؟ آیا یوازې به عرب ور باندې عمل کوي؟ عجم به پې نه کوي چې دا منصوب دی عربو ته؟ نه، د نسبت معنا دا ده چې د دوی په لغت نازل شوی دی او دا لغت قدیمه ده. لدی وجنه د عربی په لغت باندې قرآن نازل شو. ابن عساکر د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت کړی دی چې ان آدم کان لغته فی الجنه العربیه. د آدم علی السلام خبرې په جنت کې په عربی ژبه وي. فلما اکل الشجره چې کله د هغې بوټي نه خوراک وکړو، نو سلبها الله ترېنه د عربی ژبه سلب کړه. فتکلم بالسریانیه، نو بیا په سریاني ژبه خبرې کولې. فلما تابا، به چې کله توبه ویسته، ردها الله، الله ورته بیرته واپس کړه. نو عربي بهتره ژبه قدیمه ژبه وه، د انسانانو د پلار ژبه وه او جنتي ژبه وه. له دې وجې نه دا په منصوب دی عربو ته، منصوب دی عربو ته. څه مطلب؟ یعنی د عربو په لغت نازل شوی دی. دا مطلب نه چې یوازې په عربو نازل دی او عرب به پې عمل کوي، بلکې د عربو په لغت نازل دی. پوه شو ته خبره؟ عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي احب العرب لثلاث، د عربانو سره محبت د درې وجونه کوي. لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. ځکه زه عربي یم، قرآن عربي دی او د جنتیانو ژبه چې دا عربي ده. انا انزلناه قرآنا عربيا، دا بهتره ژبه ده. لدې وجنه الله په قرآن په دې ژبه باندې نازل کړو. اوس قرآن په عربی ژبه نازل دی. په دې کې دوه مذهب دي. یو مذهب د امام شافعي رحمه الله دی، هغه وایي د قرآن ټول کلمات عربي کلمات دي، معربه کلمه پکې نشته. معربه کلمه هغې ته وایي چې د بلې ژبې نه عربۍ ته راغلي وي، نو معربه کلمه پکې نشته. او بیا امام شافعي رحمه الله فرمایي چې من زعم ان فيه غیر العربیة فقد اعظم القول.
چا چې دا زعم وکړو چې په قرآن کې غیر عربي کلمه مشته نو د ډیره خطرناکه خبره وکړه. لدی وجه نه وای د خبره خطرناکه ده. الله په قرآن ته عربي ویل دی چې ټول کلمات او الفاظ عربي دي، او دی وای چې دا کلمه پکې غیر عربي ده، یعنی معربه ده، د بلې ژبې نه عربی ته راغلې ده. ابن جریر یو روایت کې داسې راغلی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه. عبد الله ابن عباس کله کله د یو لفظ ترجمه کوي چې انها بالفارسیه او الحبشیه او النبتیه، دا وی په فارسی کې دی ته وی، په نبطی کې دی ته وی، په حبشی کې دی ته وی. نو ابن جریر وی فذلك مما اتفق فيه توارد اللغات، دا غیر عربي لفظ نه دی بلکې دا توارد د لغاتو دی. کله یو لغت مشترک یو لفظ په عربی او په عجمی کې نو هغه په قرآن کې ذکر شوی، البته دا توهم کې چې دا حبشي لفظ دی، حالانکه حبشي نه دی، هغه عربي دی، خو د حبشو د عربو په مابین کې مشترک دی، دې ته توارد اللغات وایي. او جمهور علما فرمایي چې په دې کې غیر عربي کلمات شته. تاسو به متول کې ویلي وي چې ان الكلمات العربيه لا تخرجه عن العربيه، بعضی کلمات غیر عربیه چې پکې راغلي دي دا قرآن د عربیت نه نو باسي. پوه شو؟ دا په کوم ځای کې تاسو ویلي دي؟ نه په خطبه کې نه راځي. شاته د فصاحت او د بلاغت په تعریف کې راځي. نو د فصاحت او د بلاغت په تعریف کې داسې راځي چې یو کلام فصیح دی د غیر فصیح کلماتو په وجه باندې. اوس مې ذهن ته راغله دا یو کلمه ده په سورۃ یاسین کې ده کنه چې هغه ته اعتراض پر راغلی چې دا غیر فصیحه کلمه ده. نو په هغه باندې اعتراض راغلی د قرب د مخارجو. داسې اوس متول پوره مې ذهن ته راغلو لو کان قرب المخارج. ګوره بعضې خلک قرب د مخارجو سبب د پاره د تنافر وي. قرب د مخارجو نو قرب د مخارجو دی چې دا سبب د پاره د تنافر دی. دا قیل قول دی چې قرب د مخارجو سبب د تنافر دی. متول والا پیرت کوي لو کان قرب المخارج سببا للتنافر لکان علم اعهد غیر فصیح. که قرب د مخارجو سبب د تنافر وي د مقدم نو لکان علم اعهد غیر فصیح، نو علم اعهد بغیر فصیح وي د تالی، لكن التالی باطل فالمقدم مثله. ملازمه ظاهره ده د دې په دې حروفو کې قرب د مخارجو ده، او بطلان د تالی کدا غیر فصیحه جمله شنو ټول سورۃ یاسین بغیر فصیح شي کنه. نو بیا غو جواب کړی دی چې دا کلمه د غیر فصیحه او ټول سورۃ یاسین غیر فصیح نه ده، ځکه د یوې کلمې عدم د فصاحت دا مستلزم نه دی د ټول سورۃ عدم د فصاحت لره، لکه د یوې کلمې عدم د عربیت مستلزم نه دی د ټول قرآن عدم د عربیت لره. تاسو متول کې ویلي کنه بعضی کلمات غیر عربي دي، خو بیا د غیر عربیت د بعضی کلماتو د وجنه ټول قرآن غیر عربي نه دی. نو جمهور علما داسې وایي چې بعضی کلمات ټیک د پدې کې غیر عربي دي، خدام د قرآن د عربیت نه نو باسي. نو الله پاک دی قرآن ته عربیا ویل دی، بالکل قرآن عربیا دی، خو بعضی عجمی کلمات پکې دي او د هغې په وجه دا د عربیت نه نوځي. یا دویم جواب د عربیا دا مطلب نه دی چې ټول کلمات عربي دي، بلکې د عربیا مطلب دا دی چې عربي الاسلوب دا طرز د عربی دی، طرز د عربی. عجمی کلمه ده خو انداز د عربی باندې ادا کیږي. په خبره پوه من التنور. ګوره تنور پښتو کلمه ده او الف لام پې ور داخليږي، الف لام خو پښتو کې نشته. نو من التنور وفار التنور نو عربي الاسلوب ده، اگر چې کلمه پکې عجمی ده. د دې وجه دا ده چې په دې خو اتفاق دی چې ابراهیم غیر منصرف دی. خو ولې غیر منصرف دی؟ یو پکې علامت دی بل پکې عجمه ده. خدا د عجمی کلمه قرآن کې راغله، ابراهیم عجمی کلمه د قرآن کې راغله خو انداز د عربی دی. نو کله چې په قرآن کې اعلام عجمی راتلی شي نو اجناس عجمیم پکې راتلی شي. او په دې کې غټ حکمت هم دی. قرآن کریم کې بعضی عجمی کلمات دي، الله پاک په دې کې دی خبرې ته اشاره کوي چې دا قرآن چې دی د مشتمل دی په علومو د اولینو او د آخرینو باندې. نو انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. لعلکم تعقلون کې خو ان شاء الله چې تاسو نور بیخي بداحت ته رسیدلی د دې په معنا کې. امید کوي تاسو تعقلون چې تاسو پوه شئ، او یا لعلکم تعقلون د دې لپاره چې تاسو پوه شئ. نحن نقص عليك احسن القصص. بشک مونږ چې نقص عليك بیانو تاتم احسن القصص کل قصه. د دې شان نزول دا ده چې قران کریم په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې نازلېدو
نو یو ورځ صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یا رسول الله لو قصصت لنا که یو خوندوره قصه دې موږ ته ذکر کړې وې نو الله پاک دا صورت نازل کړو په دې کې ډیره خوندوره قصه ده او یا د دې شان نزول دا ده چې په دې کې تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیغمبر علیه السلام سره خپل قوم ډیر ظلمونه وکړو نو پیغمبر علیه السلام ته الله تسلی ورکوي چې کته خفقېږي د دینه چې قومونو در سره ظلمونه وکړو نو مخ خفقېږي ځکه یوسف علیه السلام سره خپل ورونو داسې ظلمونه وکړو نو دا یو عام مصیبت دی چې په پیغمبرانو راځي نو چې هغه سره خپل ورونو ظلمونه کړي دي نو تاسو سره به خپل قوم ضرور دا ظلم کوي قوم خو د ورور نه نږدې نه نحن نقص عليك احسن القصص الله پاک فرمای مون بیانو تا ته نحن نقص مون بیانو تا ته احسن القصص بهترین قصه احسن القصص دا منصوب ده بنا بر مصدریت احسن القصص منصوب ده بنا بر مصدریت د دو وجونه منصوب ده بنا بر مصدریت یا خو اضافت مصدر ته شوی ده احسن القصص او یا دا احسن په اصل کې مصدر ده نو تقدیر د عبارت اصل کې دا څه ده قصصا احسن القصص قصصا احسن القصص نو مفعول مطلق شو کنه په اعتبار د موصوف محذوف سره قصص قصې چې هغه احسن القصص دي په ټولو قصو کې خپل قصې دي په دې کې ایهام ده ان د مخاطب وهم ته دا خبره ورغورځول دي چې د اهل کتابو په قصو کې قبح او خلل ده او د قران په قصو کې حسن ده احسن القصص زتا ته بیانوم خپل قصص خیسته قصې درته بیانوم هغه خپلواله په څه کې ده په دې کې ډېر خپل رنگونه پراته دي په دې کې د حاسد او د محسود ذکر ده چې د حاسد نتیجه څه شو او د محسود نتیجه څه شو دا رنګ په دې کې د مالک او د مملوک لو یا واقعه ده د مملوک څه انجام شو د مالک څه انجام شو مملوک د دې مملوکیت په زمانه کې څه کول دا رنګ د شاهد او د مشهود واقعه په کې ذکر کیږي د عاشق او د معشوق ذکر پکې ده د حبس او د اطلاق ذکر پکې ده بندیخانه او د بندیخانې نه راخلاصېدل دو ځلې زه بندي شوم او التمی بندیخانه کې سورۃ یوسف شروع کړو ترجمه کې چې دې ځای ته به ورسېدو چې یوسف علیه السلام الله د بندیخانې نه راخلاص کړو امدا به زما د جیل اخیری ورځ و سبا ته الله زره استم دواړه ځلې هم دې ځای ته ورسېدم او الله پاک دې نه راوستم نو د حبس او د اطلاق ذکر ده د حبس او د جدب ذکر ده خصب او جدب پراخسالی او قحط سالی د ذنب او د عفو ذکر ده ګناه او عفو څومره سخت ظلم وکړ دی ورونو د یوسف علی السلام سره کدا چې ظلم ما سره کړی و ترشل کې به مې چولو خو دا ورته بیا عفو وکړه ذنب او عفو ذلت او عزت د دې ذکر پکې ده چې ذلت او عزت د الله په لاس کې ده یو له سرونه دي ځان ته عزت غواړي خو الله بیا عزت نه ورکوي او یو مظلوم ته الله عزت ورکوي نو عزت او ذلت د الله په لاس کې ده دارنګ پکې دا ذکر کیږي چې لا دافع لقضاء الله د الله د فیصلې د لپاره دفع نشته څه مختلف تدبیرات خپل یوسف علی السلام ته جوړ کړ کله لالوا کله کوی ته ورځوا کله خرڅوا خو بیا چې د الله فیصله وغسی وشو ولا مانع لقدرت الله د الله د قدرت د لپاره مانع نشته او دارنګ په دې کې دا مسله ذکر کیږي چې دا ټول انسان یو چاته د خیر او د عزت اراده وکي خو چې الله نه کړي نو نشي ور رسوله لو ان الله او که الله پاک چاته د خیر او د عزت اراده وکي نو کدا ټول دنیای مقابله ته ودرېږي نو د الله هغه عزت او هغه خیر د دنه اخیستې نشي او که الله چاته د ذلت اراده وکي نو کدا ټول دنیا را ټول شي هغه عزیز کول نشي د الله ذلیله هغه څوک عزت نه کول نشي او د الله عزیز هغه څوک ذلیل کول نشي او په دې کې دا مسله ذکر شوې ده چې حسد سبب د پاره د خذلان ده حسد سبب د پاره د څه ده د خذلان الله پاک د انسانان د حسد نساتی خصوصا علما او به خصوصا افغانی علما د پاکستان علما ډیر ښه خلک دي دوی کې د حسد نشته یو د بل تقویت کوي او ډیر خولي انداز باندې خو تاسو چې په یو ولایت ته لاړ شئ افغانستان ته د ولایت سره داسې وي خصوصا په دی قندار او هلمند کې داسې سره ورانی او په دی لوګر کې او په دی غزنی کې نو د حسد سبب د پاره د خذلان دی
په دې لوګر کې داسې مسله یو عالم ولاړی په مړي باندې تقریر کوي، یو بل ورته د تقریر په منځ کې راپورته شي چې دا ځای غلط ویلی. دا صرف د دې لپاره چې دا وروسته عوام به ووایي چې د تقریر په منځ کې ورته راپورته شو، دا به وروسته خلک قیسې کوي. نو دا حسدونه چې دي دا سبب د پاره د خذلان دی. افغانانو کې دا ډیر زیات دی، خصوصا افغاني علماو کې. وان الصبر مفتاح الفرج، او دا الله پاک په کې ذکر کوي علی العموم په افغانستان کې دا ډیر زیات دی دا مرض، دا د حسد مرض. وان الصبر ابل ورځ د چمن یو مولوی صاحب راغلی او عصمت الله مولوی صاحب دلته چې دا فضا وکړه دا وې دلته عجیب فضا ده، د ورورۍ فضا ده. الته خو یو د بل پخې وهل دي چې یو مولوی صاحب تدریس کوي هغه بل ورپسې خبرې کوي، او چې بل تدریس کوي دا بل ورپسې خبرې کوي، یو د بل مخالفتونه دي او مقابلې دي. وایي موږ خو څوک مو ته راوستي یو دي مقابلو. نو حسد چې دی سبب الخذلان دی. وان الصبر مفتاح الفرج، صبر چې دی دا چابي د پاره د خوشحالۍ ده. یوسف علیه السلام صبر وکړو، الله څومره خوشحالي ورته په نصیب کړه. او بل دا چې ان التدبیر من العقل، تدبیر او سوچ کول، ناڅاپي او کار کول د عقل نه دی. عقل دا دی چې النظر فی ادبار الامور، نتیجې د کار ته سوچ کوه. لکه یوسف علیه السلام نتایجو ته سوچ کولو، یعقوب علیه السلام نتیجو ته سوچ کولو، یعقوب علیه السلام. نو الله پاک کامیابی ورته ورکړه. دا لدی وجن احسن القصص دی. بما اوحینا الیک هذا القرآن، بعد سببیت د پاره ده او ما مصدریه ده، یعنی بسبب ایحائنا لک، په سبب د وحی زما تعالی را. هذا القرآن د دې قرآن، بسبب ایحائنا لک هذا القرآن، په سبب د وحی زما تعالی را. هذا القرآن د دې قرآن، هذا القرآن دلته په عنوان د قرآن باندې ذکر کړو. په دې کې الله پاک دې خبرې ته اشاره کوي چې دا اختصاص د پیغمبر علی السلام چې کومه قصه بیانې دا د الهام په ذریعه نه بیانې، د وحی غیر مطلوب په ذریعه نه بیانې، بلکې د وحی مطلوب په ذریعه بیانې. وحی مطلوب ده. نو بسبب ایحائنا لك هذا القرآن، نو دلته خپل قصص، خپل قصه ده. او دا قصه د نورو قصونه په دې کې امتیاز لري چې دا په قران کریم کې صرف یو ځل راغلی ده. د موسی علی السلام قصه بیا راغله، د شعیب علی السلام او د هود علی السلام دا قصې په قران کریم کې بیا راغلي دي. خو د یوسف علی السلام قصه بیا نه راغلي. د دې وجه دا ده چې د نورو قصصونو مقصود افاده د اهلاک من کذبوا رسلهم ده. یعنی پیغمبر علی السلام ته او د پیغمبر علی السلام قوم ته دا بیانې چې د پلانکی پیغمبر قوم تکذیب کړي او ما هلاک کړو، د فلان پیغمبر قوم تکذیب کړي او ما هلاک کړو. نو دا تکذیب د کافرانو مقررو، لدی وجنه دا قصص د عبرت لپاره ورته مقرر شو. دا وی اهلاکونه ورته الله بیا ذکر کړو. د دوی د تکذیبونه مقررو، لدی وجنه الله پاک دا وی اهلاکونه ورته مقرر کړو. لکه یو ځل به قریشو د پیغمبر علی السلام تکذیب وکړو په یو میاشت کې، الله به د موسی علی السلام واقعا ورته ذکر کړه چې ګوره تکذیب مکوئ، دا قوم ما هلاک کړو، تاسو به هم هلاک شئ. بیا به چې بل میاشت کې بیا تکذیب وکړو، بیا به ورته دا قصه مقرره کړه. نو هغه تکذیبات مقرر ول دی وجنه قصص هم مقرر شو. نو دا هغه قصص اصل مقصود چې دی هغه وعظ دی، او هغه کې دا خبره ذکر کول دي چې دی قومونو د خپل پیغمبرانو تکذیب کړو، الله هلاک کړو. نو چې کله به قوم تکذیب وکړو، الله به یو منذره قصه ورته راولېږله. او د یوسف علی السلام د قصې نه دغه مقصد نه دی. دا ما درته اوس مقاصد ذکر کړه چې دلته د حاسد او د محسود، د مالک او د مملوک، د شاهد او د مشهود، د عاشق او د معشوق، د حبس او د اطلاق، د خصب او د جدب، د ذنب، د ګناه او د عفو، د ذلت او د عزت، د فراق او د وصال، د بیماری او د صحت، د حل او د ارتحال، دغه واقعات پکې الله پاک بیانوي، د عبرتي واقعات. نو اصل مقصود د هغه قصو جدا دی او د دې قصې جدا دی. وان كنت من قبله لمن الغافلين، ان مخفف دی د مستقلنا، وانه كنت من قبله لمن الغافلين، شان دا دی ویت من قبله مخکې د نزول د دې قران نه لمن الغافلين، د ناخبرونه د دې نزول د قران نه مخکې ته ناخبره وي، د دې واقعین ناخبره وي. نو دا ست معجزه شو. اذ قال یوسف لابیهم، یاد که هغه وخت چې فرمایلی یوسف علیه السلام لابیه خپل پلار تم، یا ابتی ای زما پلارم. یا ابتی په اصل کې یا ابی دی، یا ابتی په اصل کې څه شی دی؟ یا ابی. فعوض عن الیاء تاء التانیث، یا حذف شو.
او د هغې په عوض کې تا د تانیث راوړلی شوه لتناسبهما یا د تا په مابین کې مناسبت دی فی کون کل منهما من حروف زیادت تا او یا دواړه د حروف زیادت نه دي هویت سمانا یا ابتین ای زما پلارم انی رأیتو یا ابتی بیا تا ته کسره ورکړی شوه ځکه دا عوض د یې نه دی نو دا کسره یا اخت الکسره ده نو چې دا تا عوض د یا نه دی له دې وجې نه دې ته کسره ورکړی شوه او بعضې علما وایي چې یا پتا بدله شوه اصل کې یا ابي دی یا پتا بدله شوه وجه دا ده چې تا په مبالغه دلالت کوي لکه علامتون کې چې تا په مبالغه دلالت کوي یا ابتی انی رأیتو فی المنام ما په خوب کې ولیدل لیلة الجمعة د جمعې شپه وه 11 کوكبا 12 ستوري مې په خوب کې ولیدل جربان طارق قابس عمودان مصبح فزع ذوالکتفین او دروج زیال فلیق او وصاب بعضی مفسرین دا 11 ستوري ذکر کوي چې ما ولیدل په خپل خوب کې 11 ستوري والشمس والقمر عطفهما وتخصيصهما بالذكر لاختصاصهما بالشرف ما ولد المر او سپوږمۍ د ستورو نه جدا ذکر کړه ځکه دا ډېر غټ اجسام دي د ستورو نه دا غټ دي او دا دواړه د دې 11 ستورو نه وروسته ذکر کړه لأن سجودهما ابلغ ترقي د ادنان اعلا ته ده اول دا واړه ستوري په سجده شو او بیا دا غټ مر او سپوږمۍ ماته په سجده شو او په دې مر او سپوږمۍ کې دا نمر مقدم کړو لکونه اعظم جرما دا ډېر غټ جسم لري واستع نورا رڼا ډېره زیاته ده والاکثر نفعا من القمر د دې فائدم د سپوږمۍ نه ډېره ده او د سپوږمۍ رڼا د نمر نه راخیستل شوې ده نو والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين دا رأيتهم لي ساجدين یا تاکید د پاره د ما تقدمه ده او یا جمله مستأنفه ده سائل سوال کړو یعقوب علیه السلام سوال وکړو چې کیف رأيتهم څنګه دی ولیدل نو یوسف علیه السلام ورته فرمایي رأيتهم لي ساجدين ما دوی ولیدل چې ماته سجده کوله نو جمع په مابین د مفسر چې رأيتهم ده او د مفسر چې انی رأيتو د دې په مابین کې رانغی دا جمله مستأنفه ده رأيتهم لي ساجدين ما دوی ولیدل چې دوی ماته سجده کوله ساجدين دا نمر او سپوږمۍ او 11 ستوري ده خو غیر ذوی العقل دي او ساجدين جمع د عقلاو ده وجه دا ده چې لوصفها بوصف العقلاء دا کار د عقلاو کړو دا سجده د عقلاو کار دی نو چې کله د عقلاو فعل ترنه صادر شو نو الله پاک په صيغه د عقلاو باندې ذکر کړ ساجدين په دې پوښ او د حکماو په نس خو هیڅ اعتراض نشته هغه وی عقول عالیه اجرام فلکیه وای د خپل عقول او نفوس لري نو په جمع د عقلاو باندې جمع کېدې نو ما دوی ولیدل چې ماته سجده کوله نو یوسف علیه السلام دا خوب ولیدلو د خوب په تفصیل کې بل ځکه هم ما درته تفصیل نه کړی د خوب چې د اعتقادات يخلق في قلب النائم علما على امور يخلقها الله اعتقادات يخلق في قلب النائم سنظری قضایا دي چې پزړه د ود کې الله پاک را پیدا کوي او د دې لپاره دا خوب دی ګوري علما على امور يخلقها الله چې د علم راشي په هغه امور چې ورسته الله پاک پیدا کوي ورسته چې کوم کارونه کیږي نو د مخ کې نه الله پاک دته په خوب کې وخی نو پورستانه خبرو د خوب د لپاره مخ کې انسان خوب ګوري نو بیا کله کله دا علم علامه یسر وی او کله علامه یضر وی که علامه یسر وی نو الته به د شیطان حضور نه هغه ته رؤیا وي او که علامه یضر وی نو الته حضور د شیطانی هغه ته به حلم وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الرؤیا من الله والحلم من الشیطان داسې خوبونه چې تی ویرولې نو دی خوبونه ته شیطان را حاضر شوی دی ته حلم وي او داسې خوب چې تی خوشاله کړي دی کې د شیطان مداخله نه دی ته رؤیا وي پیغمبر علیه السلام فرمای رؤیا د الله د طرف نه دی او حلم د شیطان د طرف نه دی حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اذا راى احدكم الرؤيا يحبها چې کله تاسو داسې خوبونه وګورئ چې خوښوي فانها من الله دا د الله د طرف نه دی فليحمد الله نو په دې خوبونو د الله حمد وایا وليحدث بها او دا خوبونه خلکو ته بیان کا
واذا راى غير ذلك مما يكره او چې کله د داسې خوب ولیدلو چې تی خفه کولې فانها من الشیطان نو دا د شیطان د طرف نه ده فليستعذ بالله من الشیطان الرجیم ومن شرها نو بیا اعوذ بالله ویا ولا يذكرها لاحد هیڅ چاته ما ذکر کوا فانها لن تضره دا خوب بتا ته ضرر ونه رسي نو یو خوبونه د شیطان د طرف نه دي او یو د الله د طرف نه دي او په یو روایت د حضرت جابر رضی الله عنه کې داسې راځي چې کله د خوب ولیدلو او تی خفه کړي نو اعوذ بالله ویا او چپ طرف ته لاړې توکا او د یو اړخ نه په بل اړخ باندې واوړه نو خوبونه دوه قسمه شو یو الرؤیا بل الحلم رؤیا صادقه چې دي په حدیث کې راځي جزء من 46 من اجزاء النبوه شپږ څلوېښتم جز د نبوت دی رښتینی خوب شپږ څلوېښتم جز د نبوت دی دا څنګه شپږ څلوېښتم جز د نبوت دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې وحی راغله نو علی 46 نوعا شپږ څلوېښت قسمه وحی پیغمبر علیه السلام ته راتله نو یو قسم وحی خوب و نو ځکه دا شپږ څلوېښتم جز د نبوت دی په دې خو پوه شو یو قسم خوب او دویم دا چې دې ته شپږ څلوېښتم جز د نبوت د دې وجې نه ویل شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شپږ میاشتې خوبونه لیدل شپږ میاشتې او دا شپږ میاشتې په نظر سره 23 کالو ته چې دا وحی په نازله شوې ده نو شپږ څلوېښتم جز کېږي نو ځکه دا شپږ څلوېښتم جز د نبوت دی یوسف علیه السلام دا خوب ولیدلو انی رأیت 11 کوكبا ما یول ستوري ولیدل والشمس والقمر والمر سپوږمۍ می ولیدل رأیتهم لی ساجدین چې دوی ما ولیدل چې ماته سجده کولم قال یا بني او فرمایل یعقوب علیہ السلام یا بني التصغیر للتحبیب اے خوګه بچیا لا تقصص رؤیاک ما بیان ود خپل خوبونه دي علی اخوتک خپل ورونو ته دی ورونو ته د خوبونه ما بیانوا فیکید لك کیدا نو فریب بجوړ کی دوی تا فریب یعنی یحتال لاهلاکک لك کی حذف د مضاف یکید یعنی یحتال لك یعنی لاهلاکک کیدا یعنی حیلتا دوی به فریب جوړ کی استاد هلاکولو د پاره یو فریب ان الشیطان للانسان عدو مبین بشک شیطان د انسان د پاره عدو دشمن دی مبین د مبین دو معناګانی دي زدم دي کنه دي زدا یا لازمی ده او یا متعدی ده ټول قران کې هم دا دو معناګانی چلیږي ها دا یو له سورونه یادې تحقیق دا دی چې دا یو له سوره پیغمبران نه و بعض علما دی یو له سورونو تم د یوسف علی السلام پیغمبران وای راجح دا دی چې دا پیغمبران نه و یو وجه دا چې پیغمبران معصوم دي او دوی دومره خطرناک ګناهونه وکړه یو ګناه او عقوق الوالدین او دا د پیغمبر نه متصور نه ده دویم ارقاق المسلم یو مسلمان غلام کول دا ګناه مسلمان نه کوي پیغمبر نه کوي دریم الکذب البین خکاره درو دومره خکاره دروغ هم پیغمبر نه وای نو دا پیغمبران نه وو په قران کې دا نه دراغلي چې ان اهل مصر جاءهم نبي قبل موسى غیر یوسف علیه السلام مصریانو ته صرف یوسف علیه السلام پیغمبر او وروسته به موسی علیه السلام پیغمبر شو نو په مصر کې دا دوه پیغمبران تیر شوي دي موسی علیه السلام به ترنه هجرت کړی دی او یوسف علیه السلام الته په مصر کې وفات شوی دی نو یوسف علیه السلام پیغمبر او دا یو له سرونه پیغمبران نو ولی یو له سرونه پیغمبران نو دوی خطرناک ګناهونه وکړل دویم دا چې دا په قران کې نه دی راغلی چې په مصر کې دی د دې دوه نه بغیر بل پیغمبرم تیر شوی یوسف علیه السلام او موسی علیه السلام کدا په پیغمبران وینو بیا الله د دوی ذکرم کړو چې د یوسف علیه السلام او د موسی علیه السلام نه ما سیوا څنور پیغمبران هم پکې تیر شوی نو دا پیغمبران نو البته د پیغمبر زامنو او مؤمنانو ګناه ترې نه وشوه الله به ورته عفو کړي یعقوب علیه السلام هم ورته عفو وکړه او یوسف علیه السلام هم ورته عفو وکړه نو من له الحق ورته عفو کړي دا نو الله به ضرور ورته عفو کړي نو په دې کې یو مسله دا ده چې خوب غیر خیرخوا سړي ته نه بیانې دلته یوسف علیه السلام ته پلار وایي چې ورونو ته د خوب بیان نه کړي هغه ستا خیرخواهان نه دي نو غیر خیرخوا ته به خوب نه بیانې یو مسله پکې ده او دویمه مسله پکې ده چې دا خوب به داسې سړي ته بیانوي چې هغه په تعبیر باندې پوهیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب ته د نبوت 40م جز ویلې ده
او به فرمایلی دي چې خوب معلق وي تر هغه پورې معلق وي تر څو چې چاته بیان نشي چې بیان شي به چې د تعبیر مطابق نازلېږي نو خیر خوا سړی ته بیان چې په تعبیر پوهیږي او بل دا دی چې د مسلمان د حفاظت لپاره د دشمن د بدنیتۍ ظاهرولو دا غیبت نه دی ګوره د دیورونو بدنیتی د یوسف علی السلام په خلاف چې دوی کوم بدنیت وکنه هغه یوسف علی السلام ته ذکر کړه نو دا خو یعقوب علی السلام د دوی غیبت نه دی کړی د یوسف علی السلام د حفاظت لپاره چې د دشمن حفاظت وشي نو چې د دشمن حفاظت وشي د دشمن بدنیتی د په مخ کې ذکر کړه چې دا تا ته بدنیت دی خیال کوه نو دا غیبت نه دی دا د یو مسلمان د حفاظت لپاره د دشمن د بدنیتۍ ذکر دی ان الشیطان للانسان عدو مبین وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث وكذلك يجتبيك یعنی مثل ما رأيت في المنام لکه څنګه چې تا په خوب کې ولیدل نو همدارنګ یجتبیک ربکم تا بغوره کی رب ستا د پاره د نبوت تا ته بستا رب پیغمبري درکې ويعلمك من تأويل الاحاديث او تا ته دروخی ويعلمك تعلیم بدر کی تا ته من تأويل الاحاديث من تأويل الاحاديث د تأويل الاحاديث معنا څه ده امام مجاهد د دې معنا کی تعبیر الرؤيا د خوبونو د تعبیر علم بدرته الله درکې د خوبونو د تعبیر علم بدرته الله درکې دویم حسن بصری سے به معنا کوي من تأويل الاحاديث تا تب علم درکې د عواقب الامور د امور په انجامونو بتاته علم درکې دریم معنی زجاج ذکر کوي معانی الكتب المنزله وسنن الانبیاء تا تب تعلیم درکې د څه شي تعلیم بدرکې د معناګانو د آسمانی کتابونو او د طریقو د پیغمبرانو خدا د امام مجاهد رحمه الله معنا چې دا ظاهره ده چې تا به پوي کې په تعبیر د خوبونو باندې د خوبونو په تعبیر به تا پوي کې امام مالک رحمه الله چې د مدینه منوره سره ډیره مینه و او د حج او عمره ته بم نتلو خیال دا چې اسنه حج او عمره کې زمړ شم او بیا به مړ الته خخیږي نو چې زما مړ دلته په مدینه کې خښ نو په دې تشویش کې و چې وای ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کې ولیدلو پیغمبر علیه السلام ته وای چې یا رسول الله د تشویش نه خو زنور حج او عمرونه محرومم کزه دومره پوه شم چې په کم کال زمړ کېږم نو که دومره زه پوه شم چې په کم کال مړ کېږم نو بیا به د هغې کال نه مخکې زه حج او عمرې وکړم او هغه د کال په ټیم کې به مدینه کې پاتې شم چې دلته وفات شم پیغمبر علیه السلام ورته داسې وکړه نور خوب ختم شو نو امام مالک رحمه الله خپل یو طالب ابن سیرین ته ولېږلو چې د هغه نه د خوب تعبیر راوړي ابن سیرین ورته وایي چې دا خوب چا لیدلی دی سړی راته وښیه هغه وپېژندو چې دا امام مالک رحمه الله لیدلی دی بیا ورته تعبیر درکړو چې د دې مطلب دا چې دا په هغو 5 امورو کې دي چې د هغې علم د الله نه بغیر بل چا سره نشته بأي ارض تموت وماذا تکسب غد دا هغه 5 امور نه دي چې په هغه آیات کریمه کې ذکر شوي دي نو د دې خوب تعبیر دا دی نو ويعلمك من تأويل الاحاديث تعلیم بدر کی تا تم د تعبیر د خوبونو نه ويتم نعمته عليك او تمام بکی نعمته عليك خپل نعمت پتا باندې نو خپل نعمت په پتا تام کی څنګه به تام کی بأن يصل نعمت الدنيا بنعمت الاخره نعمتونه د اخرت خو درته درکې خو د نعمتونو د دنیا نه بدیم مالا مال کی نو نعمتونو د دنیا به د نعمتونو د اخرت سره یوځای کی دا به اتمام د نعمتونو شي نو د نعمتهونه هغه اخروی نعمت مراد ده اخروی نعمت به درته تام کی څنګه به تام کی دنیوي نعمت به ور سره یوځای کی او یا ويتم نعمته تام به کی تا ته نعمت یعنی بانضمام الملك الى النبوه بادشاہي بم درته درکې او پیغمبري بم درته درکې نو د خپل نعمت به پتا تام کی او یا ويتم نعمته خپل نعمت به پتا تام کی بانضمام الخلاص عن المحن الى التعليم تابع د محنتونو نه راوباسي او وزګار بده کی تعلیمات ته خلکو ته به ته تعلیم ورکوي وعلى آل يعقوب او تام بکی الله خپل نعمتونه په آل د یعقوب علیه السلام بالخلاص عن المکاره چې دوی بم د مصیبتونو نه خلاص کما اتمها دا د یتم د پر مفعول مطلق دی یتم اتماما کائنا
كإتمام نعمته على أبويك لك الله پاک چې خپل نعمتونه تم کړیو على أبويك من قبل ستا په پلارانو باندې دو پلارانو باندې مخکې ابراهیم او اسحاق دا عطف بیان دی د پاره د أبويك چې ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام هغه ته د دین او د دنیا دواړو نعمتونه الله ورکړیو ان ربک علیم حکیم بشک الله پاک چې دی علیم حکیم د زیات علم او د حکمت والا دی لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين الله فرمای په تحقیق سره وو په یوسف علیه السلام کې فی یوسف یعنی فی قصه یوسف په قصې د یوسف علیه السلام کې و اخوته او په قصې د ورونو د یوسف علیه السلام کې لسرونو غیر د ابن یمین نه د ابن یمین سره یو لسرونه کېدو نو د دوی په قصه کې آیات دلایل دی په نبوت د محمد صلی الله علیه وسلم للسائلین د پاره د تپوس کوونکو عن الاخبار الغائبه الداله على نبوه محمد صلی الله علیه وسلم د هغه سوال کوونکو د پاره چې غیبی واقعات په باره کې به تپوس کول او هغه غیبی واقعات په دلالت کول په نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه چې يهودو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلو چې هغه کوم نبی دی چې یو زوی شام نه مصر ته بوتللی شو او پلار د هغه په غم کې په ژړا کې نابینا شو اجمالی خبره وکړه یو پیغمبرو د شام نه چا مصر ته بوتلو او پلار په ژړا کې ړوند شو هغه کوم پیغمبرو نو آیات للسائلین اوس د یوسف علی السلام چې څومره تفصیلی قصه راغله نو پدې کې دا دلایل دی په نبوت د محمد صلی الله علیه وسلم د دغه تپوس کوونکو د پاره چې هغه تپوس کړو د دغه غایب خبرو په باره کې اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه فاغه وخت چې دوی ویلي ليوسف چې خامخا یوسف علیه السلام واخوه د دورور ابن یمینو دورور نومي وانه خستو اشعارا بان محبه ابيه معه لكونه شقيقا ليوسف پدې کې دورونه دې خبرې ته اشاره کوي چې د یعقوب علی السلام چې د ابن یمین سره محبت ده نو د دې وجنه محبت ده چې د اخو یوسف ده نو د علتیت د محبت ته اشاره کوي چې د ابن یمین سره د محبت وجه اخوت د یوسف علی السلام ده احب الى ابينا دا احب ده زمون پلار ته مننا زموننا احب الى ابينا منا دا احب ده زمون پلار ته مننا زمانہ نو زمونږ یوسف علی السلام خپل پلار ته ډیر محبوب دی د یعقوب علیه السلام یو لزمانو د لیا بنت لیان نو لیا بنت لیان چې کله وفات شو نو یعقوب علیه السلام بیا داغه د خور راحیل سره نکاح وکړه داغه نه یوسف علیه السلام او ابن یمین پیدا شو به چې کله ابن یمین پیدا کېدو نو مور وفات شو په دې وخت یوسف علیه السلام ماشوم نو یوسف علیہ السلام او د دورور احب الى ابینا منا نو یوسف علیہ السلام او ابن یمین دا د راحیل زامن و راحیل او دا نور زامن د لیا بنت لیان او راحیل دوړه خورګانی وي نو دا احب د زمون پلار ته منا زمونا دا د دوه مرګانو زامن احب دا صيغه د افعال التبذيل د من الحب دا متعدی کیږي فاعل ته په اله او متعدی کیږي مفعول ته پلام د احب نورستا چې مدخول د اله راغی نو دا به فاعلی د دې محبت او د احب نورستا چې لام راغلو نو هغه بیا مفعول د محبت په هغه به محبت واقع شوی زید احب الی دلته بدا الی دا یا ضمیر د متکلم دا به محبی صحیح شو محب الی او زید احب لی ندلت بدا مدخول د لام محبوبي په خبره پوښ زید احب الی مدخول د لام محب ده زید احب لی مدخول د لام محبوب ده معشوقه ده یعنی خلاصه دا چې الی په عاشق ور داخليږي د احب نورستا او لام په معشوقي ور داخليږي د احب نورستا ندلت په عاشق ور داخل ده په یعقوب علی السلام محب عاشق په یوسف علیه السلام نو د احب نورسته چې اله راشي نو مدخول د اله به عاشقي او د احب نورسته چې لام راشي نو مدخول د لام بس شي وي معشوقه په دې خو پوه شو ان شاء الله احب الى ابينا منا
یوسف علیه السلام او د ورور احب صيغه د مفرد ذکر کړه دا سی ونه ویل چې احبانی پکارو یوسف او اخوه د مبتدا ده او احبانی دا ورته خبر ده نو مبتدا کې تعدد ده او په خبرې په صيغه د مفرد ذکر کړو د دې وجه دا ده چې دلته صيغه د اسم تفضیل مستعمله په من ده احب الى ابينا منا او صيغه د اسم تفضیل چې مستعمله په من شي التبیا صيغه د اسم تفضیل تثنیه کیږي او جمع کیږي نه لدی وجنه احب تثنیه او جمع نشو احب الى ابينا منا پدې پوه شو نو دی ورونو د حسد وکړو ونحن عصبه او مونږ یو جماعت یو شبابونه مونږ یو ځوان جماعت یو اوس دلته یو اعتراض راځي چې دغه ورونه یا به مؤمنان وو او یا به کافران وو نو که مؤمنان وو نو به په خپل پلار پیغمبر باندې اعتراض څنګه وکړو مؤمن خو په پیغمبر اعتراض نه کوي او دوی په خپل پلار اعتراض وکړو او که دوی مکذبین وو د خپل پلار تکذیب کولو نو بیا خو دوی کافران شو ما درته مخکې خبر وکړه چې کافران نه وو مؤمنان وو نو چې مؤمنانو په پیغمبر اعتراض څنګه کولو تاسو ورته جواب ورکړئ چې دوی مؤمنان پر رسالت د یعقوب علی السلام یو رسالت د یعقوب علی السلام ده او بل اجتهاد د یعقوب علی السلام ده د دوی خیال داو چې موږ مؤمنان پر رسالت د یعقوب علی السلام یو او دغه محبت اجتهاد د یعقوب علی السلام ده والمجتهد یخطئ ويصيب مجتهد خو خطا کیږي او کله حق ته رسیږي نو د دوی خیال داو چې را د پیغمبر اجتهاد ده کېدې شي د په خپل اجتهاد کې خطای او امکان لري چې حق ته رسیدلې حالم کې پیغمبر که په اجتهاد کې ختم شي الله ورته تنبیه ورکړي په خطای برقرار نه پاتې کیږي نور مجتهدین داسې دي چې په اجتهاد کې خطا شي یا ثواب شي په خطای برقرار پاتې کیږي خو پیغمبر که په اجتهاد کې خطا شي په خطای برقرار نه پاتې کیږي به هر تقدیر د دوی خیال داو چې دا د یعقوب علی السلام فیصله کومه فیصله ده اجتهادي لدی وجنه دوی اعتراض پر رسالت د یعقوب علی السلام نه دی کړي په اجتهاد د یعقوب علی السلام اعتراض کړي په دې پوه شو و بیان هم داسې دي د یعقوب علی السلام د دې زامنو پشان اخو به اولیاء د خو خوارج دي خو به هر تقدیر بلا تشبیه وایو بلا تشبیه دوی وایي چې د پیغمبر علی السلام یو وحده یو د پیغمبر علی السلام ذاتی رائے دي د پیغمبر وحی موږ ته دلیل ده او د پیغمبر ذاتی رائے چې کوم دي اجتهادات وای دا موږ ته دلایل نه دي زبیر علی زید دوی یو غټ پیغمبر تقریبا تیر شوی دی او دوی چې څومره استدلالات کوي دا غنه کوي هغه د امام سے په خلاف د خپل کوپړی ډیره زیاته استعمال کړه خو اخر په دې کوپړی کې کینسر شو مردار شو زبیر علی زید نومېدو د خدرو کې اوسېدو نو زبیر علی زید مقدمه د نور العینین کې لیکي وای موږ ته خلق د امام سے به اجتهاد او رائے پیش کوي موږ د پیغمبر رائے نه منو پاتې خلا د امام سے مقدمه د نور العینین کې وای ښا موږ د پیغمبر رائے نه منو موږ وحی منو خو طریق محمدی اتاویم نمبر صفحه کې التم وای موږ د پیغمبر اجتهاد او رائے نه منو او تاسو موږ ته د امام سے برای او اجتهادات پیش کوي به هر تقدیر دا وابیان هم داسې دي نو وابیانو ته موږ کافر نه وایو کنه اگر چې د پیغمبر د رائے ګستاخی ګور وکړه د اجتهادات خو بیا مرته کافر نه وایو گمراهان دوال مدل فاسق دا ورته وایو کافر ورته لا تر اوسه نه وایو خو یو ټیم براشي دوی بم په هغه سرحد باندې دریږي په کم سرحد چې نن شیعاګان ولاړ دي یو حق نواز جنگوي به پیدا کیږي او دوی به په هغه شټاپ درې شیعاګان مخکې په دې شټاپ نه ولاړ لکه نن چې ولاړ ان ابانا لفی ضلال مبین بشک زمون پلار چې د لفی ضلال مبین زمون پلار چې د لفی ضلال مبین دا په محبت ښکارا کړي یو معنی د محبت ښکارا گمراهی معنی ما خلی زکه دا زمانی مؤمنانو او مؤمن د پیغمبر په باره کې داسې نه وای دویمه معنی وکي پښتو کې په بی انصافی ښکارا کې د زمون پلار ډیر بی انصاف کار کوي په خپل اجتهاد باندې مونږ یو له ځوانان پریدي او د دې ماشومان سره مینه کوي اقتلوا یوسف وجن یوسف علی السلام او اطرحوه ارضا او یغرزوي په وسمکه کې ارضا مجهوله ومنکوره دا سی وسمکه ته وغرزوي چې بیا د پلار نظر په ونه لګيږي لوري چرته خطا کوي یخلو لكم دا جواب د پاره د امر دیم یخلو لكم خالی بشي تاسو د پاره وجه ابيكم مخ د پلار یخلو لكم وجه ابيكم دا کنایه د خلوص المحبت نه ده دا محبوب او دا معشوق تر نه ورکي نو د پلار ټول محبت بس تاسو سره شي د پلار ټول توجه به تاسو ته شي وتكون من بعده دا عطف ده په جواب د امر وتكون من بعده او تاسو بشي من بعده یعنی من بعد قتله او طرحه ورسته د دینه چې دم قتل کړو
او یم په لرې ځمکه کې وغورځولو قوما صالحین تاسو به یو قوم صالحان شئ بالتوبه توبه به الله توبه سي او الله غفور رحیم دی قال قائل منهم نو اویلی یو مشر په دوی کې چې یهوزان امیدو لا تقتلوا يوسف موجن يوسف عليه السلام فإن القتل ذنب كبير زكا قتل ډیره غټه ګناه ده والقوه في غيابه الجب او وګرځوي دم في غيابه الجب فاغه تاخچو د کوی کی في غيابه پتاخچه د کوی کی غیابات الجب بل زکی دا سرازی او دلته غیابت الجب تاخچه د کوی یا فی ظلمات البیر پتیارو د کوی کی وغورځوي یلتقطه وی بسیدلرا یعنی یاخذه علی وجه الصیانه وی بسیدلرا بعض السیاره بعض مسافر السیاره جماعه تسير في الارض هغه جماعت چې پزمکه کی ګرځي نو هغه به د ځان سره ویش غیر زیروح شي چې پیدا شي هغه ته لقطه وای او زیروح شي چې پیدا شي هغه ته لقیت وای انسان په هغه وخت کې لقیت وی چې کله معشومي نو په دغه وخت کې یوسف علیه السلام عمر وکالو لدو جنت ته لقیت ویل شو دا یلتقیته په دې دلالت کوي چې دا معشومو عام مال چې پیدا کې غیر زیروح هغه ته لقطه وای او زیروح چې پیدا کې دې ته بسوي لقیت نو یوسف علیه السلام لقیتو معشومو يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ندويل إزم پلار مالك لا تأمنا على يوسف دوی ټول خپل پلار تراغلو او پلار ته وای چې إزم پلارم سدي تعالی لا تأمنا چې تم امینان نه غني په یوسف علی السلام باندې وإنا له لناصحون او بشکم د یوسف علی السلام د پر لناصحون یعنی مریدون له الخير موږ ورته اراده لرون کې د خیر یو موږ د خیر خوایانو نو ولی ته په موږ باندې اعتماد نه کې ارسله معنا غدن ظرف زمان ده ولی غدا موږ سره سباتا صحرات را سره ولېګا يرتع چې وڅریږي پراخ خوراکو کې یعنی يتسع في اكل الفواكه پراخ خوراک د میوو کې ويلعب او لوبيو کې کم لوبيو کې مما يتدرب به لقتال العدو ټریننګ وړا لوبيو کې دا کرکټونه او هاکیانی نه دي مراد دا خو د زنانو لوبي دی دنیا په کې مسلمانان راګیر کړي دي ويلعب مما يتدرب به لقتال العدو دا سي لوبي وکي چې په هغه باندې د جهاد ته ټریننګ شي دا یو معنا او دویمه معنا دا ده چې ويلعب خوشتبي وکي خوشتبیم جایزه ده وان دا حال واقع شوه ده وان له لحافظون او حال دا چې موږ د لپاره حفاظت کوونکیو د دې نه معلومیږي چې تفریح او لوبي چې ترڅو په حدود د شریعت کې وي دا جایز دي د پیغمبر اولادې دا کولې او پیغمبر علی السلام ورته اجازه ورکولو او زمونږ په دین کې ور باندې انکار نه دی راغلی نو تفریح او لوبي خو چې په حدود د شریعت کې وي نو دا پروا نه لري وان له لحافظ من ان يناله مكروه د حفاظت د دینه کو چې د ته تکلیف ورسیږي قال اني لا يحزنني وفرمایلی یوسف علی السلام اني لا يحزنني بشک زچیم لا يحزنني خفقي مالرا ان تذهبوا به چې تاسو د یوسف علی السلام د ځان سره بوزئ نو ما دا خبره خفقي چې تاسو د یوسف علی السلام د ځان سره بوزئ ودلته یو لفظي اعتراض درته کوم چې کله په خبر کې لام داخل شي اذا دخل اللام في خبر ان نو په دې کې بیا درې مذهب دي اني لا يحزنني ګوره ان حرف د حروف مشبہ بالفعل نه ده یا اسم د پاره د ان نه ده او لا يحزنني دا ورته خبر ده په دې خبر د ان کې لام راغله ده نو په دې کې درې مذهب دي یو مذهب د سیبوی ده سیبوی وای چې دا مدخول د لام دا مقصور به تر حاله پورې یعنی د دینه په زمانه د حال مراد ده اني لا يحزنني ما في الحال خفقي دا د سیبوی په مذهب او بعض علما فرمایي چې له ول غیره د حال او د استقبال دواړه زمانه ترنه مراده ولې لکه ان ربک لا يحكم بينهم لا يحكمو کې واځي د حال زمانه نه د مراده بلکې د حال او د استقبال او د ماضی درې وړه زمانه ترنه مراده دي او بعض علما فرمایي چې دا مدخول د لام به د حال د پاره کنوري قرینه نه وي او که قرینه وي نو بیا د استقبال د پاره کې دي نو په دې آیات کریمه کې د لا يحزنني دا فعل مضارع د حال د پاره ده
نو انی لیحزننی بشک ما خفقی کله می خفقی په حال کې که په ماضی کې که په استقبال کې په حال کې ما درته قانون ذکر کړو کنه د سیبوی په مذهب باندې سیبوی داسې وایي چې د ان حرف د حروف مشبه بالفعل نه ده د دې په خبر کې چې لام راشي فعل مضارع مصدر په لام باندې وي نو د دې نه به زمانه د حال مراد ده نو لا يحزنني د دې نه زمانه د حال مراد ده نو لا يحزنني ما خفقي في الحال بیا لا يحزنني دا فعل ده ان تذهبوا به دا ورته فاعل ده او ان تذهبوا به دلته ان په فعل مضارع ور داخل شوی ده ان تذهب او ان چې په فعل مضارع ور داخل شي د تر استقبال پورې خاص کوي نو ان تذهبوا د دې نه زمانه د استقبال مراد ده نو د فعل نه زمانه د حال مراد شو او د فاعل نه زمانه د استقبال مراد شو نو معنا دا شو لا يحزنني ما خفقي في الحال ان تذهبوا به چې تاسو دا په استقبال کې بوزئ دا په استقبال کې بوتللې ما فی الحال خفقي یا داسي ویا چې تقدم د اثر په مؤثر باندې راغلو لا يحزنني د دینه زمانه د حال مراد شو ځکه دا د ان د لپاره خبر دی او مصدر په لام دی نو د دینه په زمانه د حال مراد دی او ان تذهبوا د دینه په زمانه د استقبال مراد دی نو دا زمانه د استقبال ان تذهبوا فاعل دی نو فاعل استقبالی شو او دا فعل حالی شو او فعل خو اثر وي نو اثر مقدم شو په مؤثر باندې تاسو ورته جواب ورکړئ چې دا ان تذهبون مخکې توقعو مقدر کدا شي ویا انی لا يحزنني ما في الحال خفقي څه شي في الحال خفقي توقع ان تذهبوا به توقع د دې خبرې چې تاسو دا د ځان سره بوزئ دا توقع مم خفقي او یا قصد ان تذهبوا به قصد د دې خبرې چې تاسو د ځان سره بوزئ نو دا قصد می خفقي نو قصد خو حالي دی کنه نو لا يحزنني حالي شو په مسله پوه شئ دا کنه لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب او زویریګم ان ياكله الذئب چې دا بلیو اخري وانتم عنه غافلون او تاسو بددن نه خبره یې زه د دین ویریګم چې دی بلیو اخري فان الارض كثير الذئب یا خود دی وجنه یعقوب علی السلام ویریدو چې په دې ځمکه کې لیوان ډیر و او یا د دې وجنه چې یعقوب علی السلام خوب لیدلو چې یعقوب علی السلام د غره په سر خوب کې او یوسف علی السلام د غره په لمن کې چې لسو لیوان ور باندې حمله وکړه یو لیو د نور سره مقابله وکړه او یوسف علی السلام ترې نخلاص بیا یوسف علی السلام پزمکه کې ډوب شو پزمکه کې دننه غرق شو نو دا خوب یعقوب علی السلام لیدل او د خپل خوب مطابق ویل چې زه د دینه ویریږم چې دا بلی وخوري قالو نو دی زمانو ورته ویل چې لا ان اکله الذئب والله لا ان اکله الذئب لا موت ال القسم ده فالله قسم ده چې کچرته دالی او خړو ونحن عصبه او حال دا چې موږ یو جماعت یو نو ان اذا لخاسرون بشک بیا خو موږ ډیر زیات پتاوان کیو نو کده لیو خورو نو اگر چې د ازمکه کې لیوان ډیر دي خدا خو یو کمزور حیوان دی نو پدې کې د زامنو یعقوب علی السلام ته تسلی ورکوله چې د لیوانو نه بچ کوي شو نو د نورو شیانو نه خو په طریقې ولا باندې بچ کوي شو یعقوب علیہ السلام دو شیان ذکر کړي الحزن والخوف من الذئب دو معنی ذکر کړي یو دا چې انی لا يحزنني قصد ان تذهبوا به یا توقع ان تذهبوا به یو دا ما دا غم جن کوي دا توقع او دا قصد ما غم جن کوي چې تاسو دا یوسف علی السلام د ځان سره بوزي لدی وجنه ما بیا یو علت دا ذکر کړو دویم دا چې اخاف ان ياكله الذئب زد دینه مېریګم چې دا بلی وخوري دا دویم عذر نو دا دو عذر یعقوب علی السلام پیش کړو دوی دی یو عذر ته جواب ورکړو چې لئن اكله الذئب ونحن عصبه نو دی یو عذر ته جواب ورکړو اول عذر ته جواب ورنکړو وجه دا چې دا اول عذر کل عدم دا دویم عذر اصل کې قوي او دا اول عذر دومره قوي نه ځکه د حزن زمانہ خو یو 2 غنټې سفر دی کنه 2-3 غنټې به دشت ته چکر ته وتلې وي 2-3 غنټې بعد به ورته واپس شي نو دا اول مانع خو دومره قوي مانع نه ځکه پاغي کې وقتی فرار موقت فراق موقت فراق لګوند یو غنټه 2 غنټې فراق
او دا وروسته دا دویم عذر په دې کې ابدي فراق تر قیامت پورې د اسرافیل علیه السلام تر شپېلې پورې او یا تر مرګ پورې فراق. نو دا دویم فراق لږ وګدو لدی وجنه دا دویم عذر قوي. نو د دویم عذر ته جواب ورکړو او اول عذر ته جواب ورنکړو. نو دا اول عذر جواب اسانه او چې اے پلاره مخه کېږه لږه زمانه ده دی به چکر ووهي او بیا به درته واپس راولو. او یا دویم جواب ورته ورکوي چې د یعقوب علیه السلام حزن د هغې دپاره سبب خوف. نو چې خوف منتفي شو نو حزن هم منتفي شو. ته مه خفه کېږه. دا مخکینی حزن چې دی د دې وروستني خوف د وجه نه دی. انا اذا لخاسرون فلما ذهبوا به چې کله دوی یوسف علیه السلام باندې بوتلل وکړه واجمعوا دوی را جمع شو ان یجعلوه چې دی خطا کی فی غیابة الجب په تیارو د کوهي کې یا په تاخچه د کوهي کې په تیارو د کوهي کې بعد القائه فی البیر او قبل القائه. دا مشورې د القا نه مخکې کوله او یا د القا نه وروسته کوله. وليس هذا بوحي النبوة فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب دوی را جمع شو چې د خطا کی په تیارو د کوهي کې و اوحینا الیه موږ وحی وکړه. چاته وحی وکړه؟ یوسف علیه السلام ته. دا وحی د نبوت نه و. نو دا وحی ورته کله وشوه؟ بعد القائه فی البیر. لا کوهي ته چې وغورځېدو الله ورته وحی وکړه یا قبل القائه مخکې د دې نه چې دا لا کوهي ته غورځېدلی الله ورته وحی وکړه. لتنبئنهم یعنی لتخبرن اخوتك بما فعلوا بك خامخا به ته خبر ورکې خپل ورونو ته بما فعلوا بك په هغه څه باندې چې کم ظلم دوی ستا سره وکړو بامرهم یعنی بصنعهم هذا بك وهم لا يشعرون او دوی به نه پوهېږي بانک یوسف چې ته یوسف یې خو بیا به هم ته دوی ته وایي چې تاسو دومره ظلم کړی. نو دوی دی کوهي کې یوسف علیه السلام وغورځولو. وهو بیر علی 3 فراسخ من مقام یعقوب بکنعان. د کنعان نه 3 فرسخه لرې یو کوهی د اردن په غاړه کې و. نو دوی کوهي ته ورخطا کړو. وجاءوا اباهم عشاء يبكون راغلو دوی خپل پلار ته عشاء په ماخوستن کې. ماخوستن کې ولې راغلو؟ لکونه وقت ظلمت الليل. دا د شپې د تیارو ټیم دی. نو د شپې په تیاره کې راغلو او بیا د دې وجه نه چې د دوی دروغ پلار ته معلوم نشي. ځکه سړی چې د دروغو نه ژاړي خلک پې پوهېږي چې دا د دروغو نه ژاړي. نو چې پلار ته د دوی دروغ معلوم نشي نو د راغله خپل پلار ته د عذر دپاره چې ژړلې. قالوا یا ابانا ای زمونږ پلاره انا ذهبنا نستبقو مونږ لاړو نستبقو یعنی نتسابقو فی الرمی مونږ په رمي کې یو د بل نه مخکې کېدو ټریننګ هم کولو یو د بل نه مخکې کېدو. وترکنا یوسف عند متاعنا او پریخ یو مونږ یوسف علیه السلام عند متاعنا د خپلو سامانونو سره لحفظ متاعنا فاکله الذئب. فاده پاره د تعقیب ده یعنی مونږ ملامت نه یو سمدستي لې وخوړلی دی که لږ ټیم وی مونږ به ترې نه بچ کړی وی خو به چې څنګه مونږ پرېښودو لیوه وخوړو او سمدستي خوړل دا زموږ غفلت نه دی. فاکله الذئب نو فل سمدستي لیوه وخوړو. وما انت بمؤمن لنا او نه ته تصدیق کوونکې منونکې زموږ د خبرې ولو كنا صادقین اگر چې موږ رښتیني یو. نو فکیف وانت سیء الظن ته خو اوس په موږ بدګمانه نو اوس به ته څنګه موږ ته رښتیني وایي. ولو كنا صادقین فی زعمک که ستا په ګمان کې موږ رښتیني هم شو خو بیا هم ته بدګمانه یې له وجې د زیات محبت ستانه ته موږ باندې ته موږ رښتیني نه ګڼي. وجاءوا علی قمیصه او دوی راتلل وکړه په قمیص د یوسف علیه السلام. دوی راوړو قمیص د یوسف علیه السلام بدم کذب یعنی متلبسا بدم کذب چې دی متلبسو بدم زی کذب په وینه باندې چې دروغجنه وینه وه او یا کذبن په دمن باندې ورحمل د مبالغتن دروغجنه وینه وه. دا قمیص دروغجنه وینه وه او یا په قمیص کې وینه وه د دروغ وه یا دا وینه دروغجنه وه او یا دا وینه مصاحبه د دروغ سره وه. وجاءوا على قميصه بدم كذب دوی راتلل وکړه په قمیص د یوسف علیه السلام باندې بدم کذب په وینه باندې کذب چې دروغجنه وینه وه. ګوره یعقوب علیه السلام چې د یوسف علیه السلام قمیص روغ ولیدلو نو استدلال وکړو وای تاسو راوړئ دا قمیص چې واخیستو څیري نه و نو پوه شو چې دا دروغ وایي. نو حاکم دی په دې په خبره خو پوه شو یوسف علیه السلام دلته حاکم و
نو حاکم په دلایلو په قراینو باندې نظر وکړو نو د دلایلو د قراینو نو ورسته ویلي چې بل سولت لكم انفسكم امر تاسو نفس کم شیخ استکړه ده دا لیونه ده خړلې دا دلایل او قراین دا سی وی چې دا لیونه ده خړلې نو د یوسف علیه السلام قمیش چې یعقوب علیه السلام روح ولیدو نو د دین استدلال وکړو چې دا دروغ وای نو پدې کې موتا ته تنبیه راکړي چې تاسو دلایل او قراین ته ګورئ پاغي نظر لرئ ماوردی رحمه الله فرمایي چې د یوسف علیه السلام قمیص دا د زمانی په عجایباتو کې راځي ځکه چې درې عظیم واقعات ورسره تړلي دي ګوره یو واقعه ورسره دغه تړلې ده د یوسف علیه السلام د امدا قمیص بل سولت لكم انفسكم امرا درې غټ واقعات ورسره تړلي دي یو واقعه ورته دا چې کله دوی د یعقوب علیه السلام ته دوکه ورکول غوښتل نو یعقوب علیه السلام د امدی قمیص نه استدلال وکړو او د دیورونو کذب ثابت کړو یو دا واقعه ور پوری تړلې ده دویم د یوسف علیه السلام د براءت دلیلم د یوسف علیه السلام قمیص ورسته به واقعه راشي زلیخا یوسف علیه السلام ته لاس واچولو نو قمیص د شا طرف نه وشکېدو نو بیا عزیز مصر ته د یوسف علیه السلام براءتم دا شو چې قمیص د شا نشکېدل او دریم دا چې د یعقوب علیه السلام د بنایي سببم یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام په سیډون شوی یوسف علیه السلام ورته قمیص راولېګلو چې دغه پسترګو واچولو الله ورته سترګې جوړې کړې نو دا درې عجیب واقعات ورسره تعلق لري نو دا د یوسف علیه السلام قمیص دی چې د عجایباتو نه دی قال بل سولت بل د عطف د پاره د معطوف علیه ورته مقدر دی لم یاکله الذئب لیونه دی خوړلې ګوره یقین وکړو چې لیونه دی خوړلې دا پیغمبرو قراین او شواهد ته وکتل چې دا څنګه لیو چې قمیص ورته نش کولو او د یوسف علی السلام غوخي خوړی نو دا لیونه دی خوړلې بل سولت یعنی زینت لكم انفسکم خیسته کړه د تاسو ته نفسونو تاسو امرا من الامور لا یوصفو نکره ذکر کړه یو غټ کار درته خیسته کړه تاسو نفسونو او تاسو دغه مطابق د یوسف علی السلام سره ظلم وکړو بل سولت لكم انفسکم امرا دا کلمه دوزل یعقوب علی السلام ویلی و یو رست راځي چې په ابن یمین باندې د غلی تهمت راغلو او ابن یمین الته په مصر کې حصار شو او ورونه خالی راغله د ابن یمین په باره کې ویل چې ان ابنک سرق استازو اغلا وکړه نو یعقوب علی السلام التم ویل چې بل سولت لكم انفسکم امرا او یو ځل دلته ویل چې بل سولت لكم انفسکم امرا په هغه ځکه یعقوب علی السلام خطا شوی او دلته یعقوب علی السلام حق ته رسیدلی په دلایلو د قراینو نه استدلال کړو وحی نه و په دې دلایلو قراینو کې په دې اجتهاد کې دلته حق ته رسیدلی الته خطا شوی ځکه الته ورونو رښتیا ویلي او دلته دروغ ویلي فصبر جمیل نو زب صبر کوم صبر جمیل یعنی فصبر جمیل اجمل به خپل صبر باندې بز صبر کوم کته اعتراض کی چې الصبر على قضاء الله واجب وعلى ظلم الظالمين غير واجب بل الواجب في الضرر العائد على الغير ازاله الازاله ګوره خلاصې دا د اعتراض درته کوم دلته یعقوب علی السلام وایي ز صبر کوم یو خود الله په تقدیر باندې صبر دی اخو واجب دی د الله په فیصلو به موږ صبر کوو ټیک ده او یو صبر دی په ظلم د ظالم یو ظالم دی او په یو مسلمان ظلم کوي او ته ورته غلې ولاړې چې زه ورته صبر کوم خصوصا چې په بل چا ظلم کوي او ته د دې ظالم لاسنیوي نه کوي د دې ظالم لاسنیوي واجب دی دلته صبر نه دی واجب ظالم د دې ظلم نه منع کا خصوصا چې کله په بل چا ظلم کوي نو دلته دفاع د دې ظالم واجب ده نو څنګه یعقوب علی السلام فرمایي چې فصبر جمیل صبر جمیل کوم تاسو ورته جواب ورکړئ چې یعقوب علیه السلام د صبر جمیل کلمه ویل ده په ظلم د ظالم باندې صبر کوم او د ظلم د ظالم ازاله واجب ده خو دلته صبر په دې ظلم د ظالم نه ده بلکې دلته صبر په تشدید المحنت ده په دې سخت امتحان ده یو طرف ته ظلم د ظالم ده بل طرف ته سخت امتحان ده دلته دا صبر جمیل د سخت امتحان ته راځي ده چې د الله ډیر سخت امتحان را باندې راغلو بس په دې زما صبر ده دویم دا ده چې په دې کې تغلیظا للامر دې زمانو ته وایي چې تاسو ډیر سخت ظلم وکړو ډیر سخت جنایت وکړو د صبر نه بغیر بل لار نشته او دریم دا چې دې په دې پویدو چې دا زماني چې دي دا ډیر قوي دي د خپل بچی تر نه خلاصول نه شم د ظالم لاسنیوي الته واجب دی چې کله ته لاسنیوي خو کولای شي کنه
او زما په شان چې بیت المقدس ته ټرم نه نشي خلاصولای نو څه به کوي؟ خو وایي به کنه چې صبر جمیل، په صبر جمیل، صبر جمیل به اوس ټول موږ کوو بیت المقدس ته. بیت المقدس ته دا د ټرم قبضه پې واچوله، ظلم د ظالم موږ دفاع نشو کولی. نو دارنګه یعقوب علیه السلام د خپلو زامنو نه د یوسف علیه السلام دفاع نشو کولی، نو ځکه یې وفرمیل چې فصبر جمیل. او څلورم دا چې دا د یعقوب علیه السلام حکمت عملی و. که دلته دا زامن راټینګ کړی وی نو کېدای شي چې دوی رښتیا وژلی وی، نو ډېرې راټینګ نه کړه، بس وایي زه به صبر کوم. په دې صبر کې د یوسف علیه السلام خیر و. او پنځم دا چې یعقوب علیه السلام په دې پوهېدو چې الله پاک به زما بچی ساتي، نو ځکه د ظالم لاسنیوی ونه کړو. نو وی فرمیل چې فصبر جمیل، صبر جمیل دی. صبر جمیل څه ته وایي؟ صبر جمیل دې ته وایي چې غیر الله ته پکې شکایت قدرم نه وي. زه به غیر الله ته شکایت هم نه کوم، بس الله ته به ژاړم. والله المستعان، الله پاک چې دی المستعان یعنی المطلوب منه العون، د دنه کومک غوښتلی شوی دی. علی ما تصفون، په هغه څه باندې تصفون چې تاسو یې بیانوئ. تصفون ذکر شیء بنعته، یو شی څوک ذکر کی سره د صفاتو نه، دې ته تصفون کلمه استعمالیږي. دا کله تصفون صدقي او کله کذبي، دلته تصفون د کذب مراد ده. والله المستعان، الله پاک نه زه امداد ستاسو د کذب په مقابله کې غواړم. د کذب په مقابله کې امداد غوښتل داسې دي چې الله به ستاسو دروغ ماته راښکاره کوي او یوسف علیه السلام به ماته روغ راولي. وجاءت سیارة، او راغله قافله د مدین د طرف نه روانه وه او مصر ته تله، تجارتي قافله وه. نو دوی کوهي ته راورسېده. فارسلوا واردهم، نو دوی ولیږلو واردهم آب وارنده، آب وارنده اوبه راوړونکی. د دې نوم مالک ابن زغن الخزاعي، مالک ابن زغن الخزاعي. نو دا آب وارنده یې ولیږلو د اوبو د راوړلو دپاره. فادلا دلوه، نو هغه واچوله خپله بوقه دي کوهي ته. فتعلق به یوسف، یوسف علیه السلام د هغې پورې ځان ونښلولو. قال یا بشرا، چې کله راویستو نو ویلې یا بشرا، ای رئیس د قافلې، رئیس د قافلې بشرا نومېدو. هذا غلام، دا خو ډېر ښکلی هلک ما ته په لاس راغلو. دویم یا بشرا، ای خوشحالیه، هذا غلام تنوین د حسن د تحسین د پاره دی، څومره ښکلی غلام دی. واسروه بدعا، دلته نیمه قصه مقدره ده چې واتو اخوة یوسف، د یوسف علیه السلام ورونه راغله. وقالو، او دی قافلی والا ته ویلي چې هذا غلام لنا، دا زمون غلام دی. وقد ابقوا تختیدل دی، او اوسې بس زمون په کار نه دی، بس په تاسو به خرج کو، ځان سره یې بوځئ. واسروه بدعا، واسروه او پټ کړو، واسروه پټ کړو یعقوب علیه السلام، دا یوسف علیه السلام د چا نه پټ کړو؟ عن بقیة الرفقة، د نورو انډیوالانو نه، حتی لا تراه، تر دې چې نور انډیوالان یې ونه ګوري. نو دا چا چې د کوهي نه رایستلی او د پټ بدعاةً، یعنی وجعلوه بدعاةً، وی ګرځولو دا د تجارت سامان، مال د تجارت. والله علیم بما یعملون، بشک الله په ښه پوه دی په د دوی په عمل باندې. وشروه، یعنی باعوه، دوی دا خرڅ کړو، بثمن بخس، په پیسو کمو باندې، ناچل روپیو باندې. دراهم معدودة، یعنی دراهم قلیلة، چې هغه لږې روپۍ وي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې 60 روپۍ وي، په 60 روپۍ خرڅ کړو. وکانو فیه من الزاهدین، او دوی و په مسله د یوسف علیه السلام کې د بې رغبتونه، د بې مینونه. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، دوی دا یوسف علیه السلام د ځان سره روان کړو د مال د تجارت په طریقه، او مصر ته ورسولو. په مصر کې ور باندې بولۍ شروع شوې. نو چې بولۍ پې شروع شوې، اخر د عزیز مصر ښځې یوسف علیه السلام په پیسو باندې واخیستو. وقال الذي اشتراه، ویلی هغه وزیر اعظم چې یوسف علیه السلام یې اخیستی و، من مصر، یعنی فی مصر، په مصر کې یوسف علیه السلام اخیستی و. لامرأته، خپلې ښځې ته یې ویلې، د ښځې نوم یې زلیخا بنت یملیخا و. وکانت کاملة فی التربیة، په تربیت د ماشومانو کې ډېره ماهره وه. نو عزیز مصر خپلې ښځې ته ویلې اکرمي، یعنی احسني، ښکلی که مسواه، یعنی منزله، د ده د اوسېدو ځای. دا کنایه د اکرام د یوسف علیه السلام نه ده. لأن من اکرام من اکرم المحل بتنظیفه فقد اکرم الضیف،
چا چې ملمه ته ځای صفا کړو نو د ملمه عزت وکړو مونږ ګورو کنه چې کله ملمه راشي نو بستر ورته وڅنډو نو هغه ډېر خوشاله شي نو اکرمی مسواه د ځای عزت وکړه او د ځای عزت دا د دې مکین عزت وي دا د یوسف علیه السلام عزت نو دا ځای ښکلی که نو دا به د یوسف علیه السلام عزت شي او بعضې علما فرمایي چې مسوا زایده ده مسوا خو په معنا د ځای دی اکرمی مسواه احسنی مسواه دا ځای ښکلی که څوک چې د چا ځای ښکلی دا د دې سړي اکرام کوي دویم دا چې دا مسوا زایده که لکه عربان وایي المجلس العالی اکرمیه د ده عزت وکړه د یوسف علیه السلام عزت وکړه عسى ان ينفعنا قریب دی چې دا موږ ته نفع راورسوي او نتخذه ولدا او یا دا موږ ونیسو په زوی په ولدیت باندې او د پاره د مانعة الخلو دی ښه مانعة الجمع نه ده دا دواړه کاره به وشي هم به موږ ته په دنیا کې نفع راورسوي هم به دا موږ په زویوالي باندې ونیسو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي افرس الناس ثلاثه افرسترین د خلکو درې دي چې د فراست په وجه باندې حالات ورته معلومیږي هغه درې خلک دي العزیز یو دغه عزیز مصر حين تفرس في يوسف کله چې د یوسف علی السلام شکل ته وکتل نو په خپل فراست خپل خزي ته ویل چې دا ډیر بهترین ماشوم دی اکرمی مسوا والمرأة التي اتت موسى او بل هغه خزوا چې موسی علیه السلام تراغلا فقالت یا ابت استاجره اے پلارا دا په مزدوري ونیسا هغه د شعیب علیه السلام لور نو هغه ډیره افرس و موسی علیه السلام یو پیژندو چې دا ډېر بهترین ځوان دی و ابو بکر حين استخلف عمر او بل ابو بکر صدیق سے ډېر افرسترین انسانو چې د خپل وفات په ټیم کې حضرت عمر رضی الله عنه خلیفہ کړو نو دا د عزیز مصر فراستو وکذالک یعنی کما جعلنا له مسوا کریما لکه د د پاره می چې زه خپل برابر کړو دا جمله معترضه ده تر هغه ځای پورې چې وراودته پورې جمله معترضه ده فائدہ پکې الاذان بان ما وقع من الفتن له عاقبه حمیده دا کوم امتحانات چې په یوسف علی السلام راغله د دې انجام ډیر ښکلی وکذالک مکننا لیوسف همدارنګه ما الله پاک فرمایي مکننا لیوسف یعنی جعلنا له فی الارض مکانا مکننا لیوسف فی الارض معنی څه ده جعلنا له فی الارض مکانا ما دته مقرر کړو په ځمکه کې زیاده اوسېدو عربان وی مکنه فيه یعنی اثبته فيه ومكن له فيه یعنی جعل له فيه مکانا دلته مکان په معنا د مرتبه ده مکننا لیوسف فی الارض جعلنا له فی الارض مکانا یعنی مرتبه ما یوسف علیه السلام ته په دې ځمکه کې مرتبه ورکړې و هغه مکان د حکماو نه دی مراده نو ما یوسف علیه السلام ته په ځمکه کې مرتبه ورکړې و هغه مرتبه د وجیهیت و وجیها فی اهل مصر مخور شو په اهل مصر په ترجمه یې پوه شو دا سې لنډې وکړي وکذالک مکننا لیوسف فی الارض یعنی جعلنا له فی الارض مکانا ای مرتبه یوسف علیہ السلام ته ما پس مکه کې مرتبه ورکړه هغه مرتبه د وجاهت و د وجیها فی الدنیا ولنعلمه من تأویل الاحاديث ولنعلمه او د پاره د دې چې موږ ته دته تعلیم ورکو لنمکنه ولنعلمه دته مرتبه پس مکه کې ورکو ولنعلمه د پاره د دې چې موږ ته دته تعلیم ورکو من تأویل الاحاديث من د تبعیض د پاره ده یعنی بعض تعبیر الرؤیا بعض تعبیرونه د خوبونو دته بعض تعبیرونه د خوبونو وروخیو بس دا بده د علم شي او د دې علم په وجه بده اوچته مرتبه ته ورسیږي والله غالب دا تزیل د پاره د ما قبل الله غالب دی علی امره په خپل کار باندې لا يمنع عما يشاء ولا ينازع فيما يريد الله پاک نه منع کیږي د هغه څه چې اراده ورته وکړي او په ما یرید کې منازع مر سره نشته چې د الله یو اراده وشي او بل څوک را پیدا شي او د الله د اراده په خلاف هغه بل اراده وکړي ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیات خلق نه پوهیږي ولما بلغ اشده او چې کله ورسېدو یوسف علی السلام اشد جمع ده د دې مفرد شدتون ده لکه نعمت او انعم چې کله دې ورسېدو خپل طاقت ته خپل طاقتونو ته د درې شو کالو اتیناه حکما نما ورکړو یعقوب یوسف علیہ السلام ته حکم نه مراد العلم المؤید بالعمل هغه علم چې مؤید بالعمل دی یعنی عمل ورسره
وعلما او دته می علم ورکړو یعنی علم د تأویل الرؤیا د تعبیر د خوبونو علم ورته ورکړو وکذالک نجزی المحسنین او دارنګ موږ جزا ورکو محسنانو تم وراودته التي هو في بيتهم وراودته دلته مفعله په خپل باب باندې پاتې ده د یو جانب نه فعل ده او د بل جانب نه سبب ده نو دیږي کوم چې د یو جانب نه فعل وي او د بل جانب نه سبب وي التباب د مفاعله مستعمليږي لکه مهاجر د یو طرف نه ترک ده د بل طرف نه سبب د ترک ده نو باب د مفاعله مستعمل شو نو وراودته مراوده المطالبه برفق په نرمۍ باندې د یو چانه مطالبه کول المطالبه برفق په نرمۍ غوښتنه وکړه د یوسف علی السلام نه التي هو في بيتها اغي زلیخا چې یوسف علی السلام داغي په کور کې اوسېدو د دې زلیخا نه تعبیر وکړو په التي هو في بيتها باندې په دې موصول او صله نو می وانه خستو چې وراودته زلیخا تاسو ته تلخیص یادي جواب وکړئ شابه لاستهجان التصریح جزاك الله التي هو في بيتها نو لاستهجان التصریح تصریح کول د یو شریف خاندان د خزینه بچ یو غلطي وشو نو په مجلس کې بداوی داغي خزینوم اخیستل دوی بد غنلو نو لاستهجان التصریح نو ځکه په نوم تصریح ونکړه نو می وانه خستو بلکې موصول او صله باندې ذکر کړو نو المطالبه برفق دې ته مراوده وي په نرمۍ باندې مطالبه ترې نه وکړه اغي زلیخا هو فی بیتها چې دا داغي په کور کې اوسېدو عن نفسه د نفس د یوسف علیه السلام نه د زنا مطالبه ترې نه وکړه او په دې کې کمال براءت د یوسف علیه السلام هم ذکر شو دویمه نقطه په تلخیص کې دا ویلې ده چې ګوره یوسف علیه السلام داغي په کور کې اوسېدو داغي غلام او اغي ترې نه مطالبه وکړه بیا هم د ځانو ساتلو نو دا څومره پاک دامنه انسان دا کامله پاک دامنی ده دریمه پاک دامنی دا ده چې التي هو فی بیتها دا داغي په کور کې چرته کوڅه او سړک باندې ترې نه مطالبه نه وکړي سړک او کوڅه کې خور څوک سړی ځان ساتي نو د په کور کې پټه ترې نه مطالبه کړې و او بیا هم در ځان وساتلو وغلقت الابواب والتشديد د تکسیر د پاره ده نو و دروازې وي او کوي و دروازې نو دا د تکسیر د فعل د پاره ده غلقها مره بعد اخرى یو دروازې بیا بیا بند کړه یو وری زنجیر واچولو به قلف واچولو به بل قلف واچولو به تیګه ورته کې خو ده نو یو دروازې بیا بیا بند کړه نو بیا دا تکسیر پکې راتلی او کیا و دروازې دي نو و دروازې بند کړي وقالت هيت لك او ورته ویل چې هيت لك یعنی هلم الی هلم راشا انی متهیئه لك هيت یعنی هلم تیز راشا لك یعنی انی متهیئه لك زتا ته تیار یم قال فرمای یوسف علیه السلام معاذ الله اعوذ معاذ الله ز پنانی سم پنا د الله انه شان داده ربي زما رب چې ده احسن مسوایا خپل پر زما د اوسېدوزه یا خود دې ربي نه غ سیدی مراد ده هغه د زلیخا میړو یا حقيقي رب ترنه مراد ده انه لا يفلح الظالمون بشکا الله پاک نه کامیابی ظالمان خائنان الله نه کامیابی نو دا خو غټه نمک حرامي ده ولقد همت به او په تحقیق سره قصد وکړو به یعنی بمخالطته زلیخا قصد وکړو په مخالطت د یوسف علی السلام وهم بها او قصد وکړو یوسف علیه السلام په دې زلیخا باندې وهم بمخالطتها یوسف علیه السلام د دې د مخالطت قصد وکړو نو دې قصد وکړو د مخالطت د یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام قصد د مخالطت د زلیخا وکړو د دواړو طرفینو نه قصد راغلو پوه شئ دا خو د پیغمبر په لمن بیا دا ولګېدو زلیخا هم قصد د مخالطت وکړو د یوسف علیه السلام سره وهم بها او یوسف علیه السلام قصد د مخالطت وکړو د چا سره د زلیخا سره خدا تهمت نه لګيږي ګوره ورته لولا ان را برهان ربه دا لو د لو نورستا شرط او جزای ګوره لو لا ان را برهان ربه کچرته برهان ربی نه ویلی دله دا شرط نو لقد همت به وهم بها دغه مخکې د کوفیانو په مذهب جزا ده کوفیان وی جزا په شرط مقدمه کېدیش نو لو لا ان را برهان ربه دا لولا ان را برهان ربه دا شرط او لقد همت به وهم بها د تعلیم او د جزا
لكن المقدم باطل، مقدم باطل دی. مقدم د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د لا ان را برهان ربه نه، د لا نه شروع کیږي. نو لا ان را برهان ربه دا مقدم باطل، یعنی را برهان ربه، برهان ربی ولیدلو. نو چې ولیدلو نو لقد همت بهم باطل، یعنی فما همت به وما هم بها. نه زلیخا قصد مخالطت وکړې شو چې نتیجه په مرتب شي، نفس قصد وکړو. او نه یوسف علی السلام نفس قصد مخالطت وکړو. یوسف علی السلام قصد مخالطت نه دی کړی، دا تالی دی. مقدم باطل دی نو تعلیم باطل دی. پوه شئ؟ نو دا شی وای لکن را برهان ربه فما هم بها، برهان ربه ولیدلو نو فما هم بها، نو قصد د سره ونه کړو. نو یوسف علی السلام قصد نه دی کړی. نزه سهو شما ولقد همت به مم درته جزا کړه، دا وهم بها ورته جزا کړه. لولا ان را برهان ربه دا شرط، وهم بها دا ورته جزا، او یم داسې جزا ورته مقدره کا. که برهان ربه نه ویلی دلی نو یوسف علیہ السلام به قصد مخالطت کړی وی. لکن المقدم باطل، برهان ربه ولیدلو نو قصد مخالطت نه دی کړی، اوس قصد مخالطت ونه کړو. لولا ان را برهان ربه، هغه برهان ربه څه شو؟ بعض علما فرمایي چې یعقوب علیه السلام ولیدلو چې په خپل لاسونو خوله لګولې و نو دی ویریدو. او بعض علما فرمایي چې نه، هغه دلایل چې په قبح د زنای دلالت کولو په هغې پوره یقین و، هغه برهان ربه و. کذالک دا په محل د نسب کې دی، یعنی مثل ذلک تثبت، لکه داسې تثبت ثابت قدمی می چې د تور کړه. نو کذالک التثبت، دارنګي تثبت، یعنی مثل ذلک التثبت ثبتناه، پشان د دې تثبت ما دا ثابت قدم کړو. دا کذالک په منځ کې جمله معترضه کا. کذالک التثبت ثبتناه، د معطوف او د معطوف علیه په مابین د معطوفین کې په دې کې تقریر د نزاهت د یوسف علی السلام دی. لنصرف عنه، په دې خو پوه شو ان شاء الله. شاه منصور بابا دا شي تقدیر لګولې. ولقد همت به، زلیخا قصد مخالطت وکړو د یوسف علی السلام سره. وهم بها، یعنی هم الفرار منها. یوسف علی السلام ترنه د تیښتې اراده وکړه. یوسف علی السلام قصد د تیښتې وکړو، خو خدا بیا د دې وجه نه لګیږي چې دا وروسته بیا ورسره نه لګیږي. وهم الفرار منها، قصد د تیښتې وکړو. لولا ان را برهان ربه، که برهان ربه نه ولیدلې. لكن المقدم باطل، یعنی برهان ربه ولیدلو نو فما هم الفرار منها، قصد تیښتې ونه کړو. حالان کې قصد تیښتې خو کړی دی کنه. نو که هم الفرار بها پکې ولګوي نو بیا خو دا طالب باطلوي کنه. نو چې دا طالب باطل کې نو هم د فرار به باطل شي. حالان کې هم د فرار نه دی باطل، هم د مخالطت باطل دی. په دې پوه دا هم بها موږ باطلو کني باطلو، دې طالب ته باطل وایو ځکه مقدم باطل دی. نو دا طالب باطل دی. نو هم المخالطه بها باطل شو، هم د مخالطت باطل شو، هم د فرار نه دی باطل. نو دا داسې خوند پوره نه کوي. وهم المخالطه منها خلقیږي، وهم بها یعنی هم المخالطه بها. د دینه معلومیږي چې په کوم ځای کې چې د ګناه باندې د اخته کېدو خطرې، نو د هغه ځای پرې ښودل پکار دي. یوسف علیه السلام منډه وکړه او په ګناه کې د اخته کېدو د ځای نه وتښتېدو. دویم د الله د حکمونو په تعمیل کې پوره کوشش پکار دی. دلته یوسف علیه السلام بندو دروازو باندې حمله وکړه. نو په بند دروازې आवाज وکړو د الله اکبر، الله ورته دروازې خلاص کړې، لار وتښتېدو. نو حتی الوسع کوشش پکار دی. لکه یو عالم بندیو نو چې د جمعې ورځ به شو خپلې جامې به واغوستې، جانماز به یې په اوږه واچولو او د بندیخانې تر دروازې پورې بلاړو، هلته به لږ ودرېدو، بیا به واپس راغلو. چا ورته ویلې چې په دې کې دې څه فایده ده؟ وایي به زما دومره وس کېدو، اذان وشو د جمعې، زه د جمعې د مانځه په نیت روان شوم، هلته دروازې راته بندې دي، مخکې نه شم تللی. نو حتی الوسع مې خپل کوشش وکړو، نو اخواته زما وس نشته. نو حتی الوسع د ګناه نه ځان خلاصول پکار دي. او دریم کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، د دې دپاره چې موږ واړو د دنم السوء هغه کار د مکر، والفحشاء او فحشاء هغه زنا ترېنه بل طرف ته واړو، ګناه او فحشاء. انه من عبادنا المخلصین، بېشکه یوسف علیه السلام زما د خالصو بندګانو نه. واستبق الباب، او یو د بل نه مخکې کېدل دروازې ته، یو د بل نه په منډه کې مخکې کېدل. یوسف علیه السلام هم د ګناه د ځای نه تښتېدو او زلیخا هم ورپسې شاته منډه واله. دویم یوسف علیه السلام د الله د حکمونو په تعلیم کې په تعمیل کې پوره کوشش کولو.
وقدت قمیصه من دبر او وشکیدو قمیص د یوسف علی السلام د شاده طرفنا والف یا سیدها ومندلو دی دواړو خپل مالک لدل باب د دې دروازې سره عزیز مصر اتفاقا د دروازې سره ولاړو او دا یو د بل پسې پمنډ دي قالت ما جزاء نو دا خو سیاسي خزه و د وزیر خزه و چالاکی وکړه ما استفهامیه ده ایو شیء صدا جزاء من اراد جزاء د هغه چا چې اراده ولري ستا په اهل باندې سوء د سوء بد اراده په ولري یا ما نافیه ده ما جزاء من اراد باهلک سوءا نه د جزاء د هغه چا چې اراده ولري ستا په اهل باندې د بدی الا ان یسجن مگر سزا به دی چې د بندي کړی شي الا ان یسجن او عذاب الیم او د تنویع د پاره دی او یا د دردیدل عذاب ورته ورکړی شي او هو ضرب بصوت سزا هم خپل ورته وټاکله بندي خانه ته بوزا یا دردمن سزا ورته ورکړه ځکه په مرګ ځړنه کېدو قال هي راودتني او فرمایلی یوسف علی السلام چې هي راودتني دې زمانه مطالبه وکړه زما د نفس په باره کې نو د یو غلط تهمت نه د ځان د صفایي د پاره د ځان صفایي د پیغمبرانو سنت دی د غلط تهمت نه یوسف علی السلام د ځان صفایي کوله لدی وجنه په زلیخا باندې خبره ورواړوله چې هي راودتني هي صيغه د غایب ذکر کړه نو د حاضر نازل کړه په منزله د غایب کله غایب نازلول شي په منزله د حاضر لکه غایب ته وای حکوي او کله حاضر نازلېږي په منزله د غایب او په ضمیر د غایب کې کرامت د یوسف علیه السلام دی دا ډیر شریف النفس انسان نه اسم اشاره ذکر کړه نه ضمیر د متکلم ذکر کړو مراعاتا لحسن الادب د ادب خیال ساتي چې هيا هغه زمانہ مطالبه کړي دا داسې نه وای چې دغه د دې خیال ساتي حتی الوسع په پردا چي هي راودتني عن نفسي هغه زمانہ مطالبه کړي د په بار د نفس زما کې وشهد شاهد من اهلها او شاهدی ویلی یو شاهد من اهلها د اهل د دې زلیخانه چې د دې د خالی زویو ان کان قمیصه قائلا داسي ويمکو چې ان کان قمیصه قد من قبل چې کچرته قمیص د یوسف علی السلام شکیدلې وی من قبل یعنی من قدم یوسف د یوسف علی السلام د مخ کی طرفنا فصدقت یعنی فقط صدقت نو په تحقیق سره به دې رښتیا ویلي دي وهو من الكاذبین او یوسف علی السلام بیا د دروغجنو نه دی د صدقت ته پر تاکید دی وان کان قمیصه قد من دبر قمیص کی وزن د ظاهر په زیاده مزمر وشو لرعایت زیاده الاذا کوي قمیص د یوسف علی السلام چې د شا طرف نشکیدلې وی فکذبت بیا زلیخا دروغ وی وهو من الصادقین دا مؤکد ده د پاره د کذبت او یوسف علی السلام د رښتینو نه دی فلما را قمیصه چې کله سید دا قمیص د یوسف علی السلام ولیدلو قد من دبر چې د شا طرف نشکیدلو قال انه من کیدکن انه یعنی هذا القد والشق دغه د قمیص شکیدنه چې دا من کیدکن یعنی ناشئ من احتیالکن دارا پیدا شوی دا استاسو د فریب نام ان کیدکن عظیم بشک استاسو فریب ډیر لوی دی حدیث کې راځي ما ایس الشیطان من احد الا اتاه من جهه النساء شیطان نه دی نه امید شوی دی یو چانه مگر بیا د خزي په لار ورته راغلی دی نو د خزه ډیر فریبي وي شیطان ناکام شي خزه نه ناکامي یوسف یعنی یا یوسف اعرض عن هذا د دین اعراض وکا هذا د چانه اعراض وکا عن هذا الامر د دې امر نه اعراض وکا د دې مسلې نه مخ واړه یعنی دا مسله پټه کچاته مو وایا واستغفری لذنبک او بخنه غواړه زلیخاته ویلي د خپل ګناه د پاره دی زکه تا بری انسان باندې د زنا تهمت ولګولو انکی کنت من الخاطئین بشکت چی کنت ویت من الخاطئین د خاطئینونه دا خو د خاطئاتو نه وکنه نو تغلیبا صيغه د خاطئین ورته ذکر کړه خاطئین چاته وای المتعمدین للذنب چې په قصد باندې ګناه کړي یعنی تا دا ګناه په قصد باندې کړي د عربان وای خطا اذا تعمد الذنب او اخطا اذا اذنب من غیر تعمد نو اخطا او د خطا په مابین کې فرق دی نو خاطئین د هغه خلکو نه چې قصدن ګناهونه کوي تا دا ګناه قصدن کړي دا بس سبحان الله